ولا تحسبن الذين او ګمان مکو د ها کسانو بارکی قتلوا چې قتل کړل شوی دي فی سبیل الله پلار د الله کې امواتن د مړو د الله پلار کې چې کوم کسان شهیدان شوی دي نو په دې د مړو ګمان مکوا بل احیاء بلکې دا ژوندۍ دي عند ربهم د دوی د رب په نسبت باندې یرزقون دوی ته رزق ورکولی شي نو شهدا دا د قران په نص سره ثابت دي شهدا ژوندۍ دي او د شهداونه اعلی حیات انبیاء علیهم السلام ته حاصل شهدا چې ژوندۍ دي دي ته کوم ژوند حاصل دي د برزخو نو دا د انبیاء علیهم السلام د تابعدارۍ د وجدي ته دا ژوند حاصل دي لکه موږ وایو سپوږمۍ ترانه حاصله ده د نور د وجه نو نور د سپوږمۍ نه په څو چنده زیاته رڼا کوي نو چې د انبیاء علیهم السلام د تابعدارۍ د وجنه شهدا او تر حیات حاصل شو نو انبیاء علیهم السلام د په طریقې اولا باندې چې کوم دي حیات حاصل نو انبیاء هم ژوند دي شهدا هم ژوند دي عام مړي هغه هم چې کوم دي ژوند دي په خپل قبرونو کې نو څنګه ژوند دي ګوره انسان د دوه سيزونو مرکب دی یو روح دی یو جسم دی انسان چې کو روح وي نو دا انسان چې کوم دی ګناه هم کولی شي ثواب هم کولی شي او انسان کې کو روح نه وي نو دی اس نشي کولی یعنی دوه سيزونه لازمي دي روح او جسم بعضی خلک وایي چې د قبر کې عذاب نشته دي بعضی خلک وایي چې عذاب ملاويږي روح ته ملاويږي جسم ته نه ملاويږي دلته کې چې الله جل شانه ولا تحسبن الذين تاسو ګمان مکوئ د ها کسانو بارکی ته ګمان مکوئ د ها کسانو بارکی قتلوا چې قتل کړي شي دي قتل کړي شي دي فی سبیل الله پلار د الله کې امواتن د مړو ګمان پچا مکوا دا کوم چې قتل شوی دي نو روح قتل شوی دی کو جسم قتل شوی دی جسم قتل شوی دی کنه وی دی جسم ته مړ مو وایا دی جسم ته مړ مو بل احیاء بلکې دا ژوند دي عند ربهم د دوی پر رب په نسبت باندې یرزقون دوی ته رزق ورکولی شي نو انسان چې کله مړ شي نو امام ابو حنیفه رحمه الله په فقه اکبر کې لیکل دي چې فتعاد روحه فی جسده دې چې کله وفات شي او قبر کې کیدی نو دته چې کوم دی روح واپس شي یا روح چې کوم دی په علیین کې په جنت کې یا په سجین کې نو کو په علیین کې نو روح ته چې کوم دی ثوابونه ملاویږي خوشاله ملاویږي دنه په قبر کې بدن محسوسي لکه موږ تاسو خوب کې نه دي قبر مثال د خوب دی انسان خوب ویني دی په خوب باندې ودوي او د روح چې کوم دی تلی بار ګرځي بعضی وخت سړی پسې اوخ ور پسې شي بعضی وخت سړی پسې سپي ور پسې شي په خوب کې نو د روح اوس د عذاب په دغه ټیم کې په دې خوب کې د روح ته ملاويږي او جسم محسوسي کنه محسوسي عذاب دا اوخ چې کوم دی په دې روح پسې ور روان دي دا سپي په دې روح پسې ور روان دي انسان خودل ته پروت دی روح چې کوم دی بار په کمرو کې منډي وي خو چې د پسې دا روح روان دي دا انسان چې راپاسي په دې بدن باندې د خولي اثرات وي د یری اثرات وي بعضی وخت سړی دوره چغي وي چې د مړای اواز چې کوم دی خراب شي اواز بیا نه راوځي ټیک ته چې الته خو عذاب روح ته ملاويدو خو جسم محسوسه دد کشانتی کو انسان نیک دی د روح په علیین کی برا خو د جسم سره تعلق دی الته چې څومره خوشاله دته ملاویږي روح ته نو دلته جسم محسوسي لکه څنګه چې نور په اسمان کې دی او د زمکه سره تعلق دی په زمکه باندې وبد وی شي د بارې نه چې په نور اولګي نو زمکه وچکی د زمکه سره تعلق دی د کشانتی په علیین کې روح دی خو دلته کې په دې قبر کې چې کوم جسم پروت دی د دې سره تعلق دی او دا تعلق چې څومره مضبوط وي بیا انسان نه خوري همدا وده چې عبدالرحمن بابا وی امانت په د لحد په مینس کې پروت وي څوک چې اوسي امانت په دې دنیا کې امانت په د لحد په مینس کې پروت وي څوک چې اوسي امانت په دې دنیا کې نو چې کم سړی په دې دنیا کې د ګناه نه خپل ځان امانت ساتي قبر بیا د بدن چې کم دی نه خوري او ډیر واقعیات خلکو لیدلي دي چې بالکل درې سوا کاله 200 کاله په قبرونو کې شوي دي او بالکل تاسو بلګر مولانا بلګر صاحب چې کوم دی واقعیا بیانونه د عبدالرحمن بابا دا هغه روزه مبارکه پریوته و نو د شعر را تریات شو چې امانت په د لحد په مینس کې پروت وي څوک چې اوسي امانت په دې دنیا کې ویمه چې دې ګورم چې دې څنګه چې لاس مې ورخته کو د ګیرې نه د غسل هغه وبس سیدل چې څومره د جسم او د روح ته تعلق مضبوط وي دومره انسان چې کوم دی پس مکه کې نه خوريږي الله وتعالى نو د روح او جسم دواړو ته چې کوم دی ثواب هم ملاويږي عذاب هم ملاويږي تاسو زه آسان مثال در کوم
دغه کې مونږ د دې نه مخکې هغه آیات کې تېر شوي ما ورکړی خو بعضې ملګري پکې نه مثال په طور یو دوه کسان دي هغوی مونږ غلا لزو یو ړوند دی او بل شل دی د شل چې کوم دی خپې نشته تللی نشي او ړوند چې کوم دی د هغه سترګې نشته دي نو دا شل د دې ړوند د اوږې ته وختو او غوږ ولې یو طرف ته بل طرف ته تاوي چې زوږ باغ نه غلا او په دغه دوران کې دی د باغ ته ورسېدل دا شل ناست دی بره مڼه راشوکي یا کیله راشوکي یا لوچی راشوکي هر شی راشوکي یا املوک راشوکي او دغه دوران کې د املوک راوشوکه او دې کې چې کوم دی مالک راغی نو اوس دا مالک په کوم سړی وي او مالک وایي چې یاره زه دا شل ومه ځکه دا شی خو شر راشوکول نو د شل خو خپې نه وي دی خو راوړی دی ړوند دی که نو دواړه ګنهګاران دي خو دا مالک انصافداري انصاف کوي نو دواړو له چې یو ډب یو له ورکوي نو بل به بل له ورکوي دواړه به خو یو له ډب ورکوي او بل پرېږدي دا ظلم دی نو دقه شان دی دنیا کې انسان جسم روان دی او روح پې د پاسه سور دی نو چې انسان ګناه کوي دا روح او جسم دواړو کړی د انسان نه چې روح ووځي جسم بیا ګناه کولی شي نشي کولی نو روح او جسم دواړه چې کوم دی نو دی ګناه کوي نو چې کله دی ګناه وکړو نو الله جل شانه به عذاب چې کوم دی روح او جسم دواړو له ورکوي خو دوی ثواب وکړو دوی د نیکۍ کار وکړو نو الله پاک په چې کوم دی ثواب روح له هم ورکوي جسم له به هم ورکوي ځکه دواړو کړی دي یو نه دی کړی دواړو کړی دي نو دواړو له به الله پاک ورکوي بعضې خلک وایي چې نه دا جسم چې کوم دی جسم عذاب او ثواب دا به جسم مثالي ته ملاوي جسم مثالي دا چې لکه په خوب کې مثال په طور زه وده شوم او د استاد صاحب سره زما ملاقات وشو مثال په طور نو دی خو زما د ملاقات نه خبر نه دی خو په خوب کې د سره زما ملاقات شوی دی دغه د جسم مثالي نو دلته کې قتل شوی جسم عنصري دی دا جسم دی په جهاد کې او عذاب ثواب به چې کوم دی جسم مثالي ته ملاوي دا ټول د عقل خلاف خبرې دي لہذا عذاب ثواب دا به دواړه چې کوم دی جسم ته هم ملاويږي روح ته هم ملاوي حدیث پاک کې راځي العبد اذا وضع في قبره هر کله چې دا انسان سره خلق په قبر کې کیدي نو اتاه ملکان دو فرشته ول راشي نکیر منکر دی په دې قبر کې کینی او دنه تپوس کی هم به تپوس کی مر ربک ستا رب سوکته من نبیک ستا پیغمبر سوکته او ما دینو کا ستا دین سره درې تپوسونه په قبر کې دا فرشته دا مړی کینی او دا کینی جسم او روح کینی روح کې نستی شي او جسم کینی نو عذاب او ثواب دا روح او جسم دواړو ته ملاوي دلته چې الله فرمایي چې لا تحسبن الذين تګمان مکو د خلکو بارکی قتلوا چې قتل کړي شي دي فی سبیل الله پلار د الله کې امواتن دمړو ګمان په مکوا بل احیاء بلکې ژوندۍ دي عند ربهم د دوی د رب په نسبت باندې یرزقون دوی ته رزق ملاوي دي د نور خلکو نه ممتاز دي جدا دي امو خلکو ته رزق نه ملاوي دي د الله پاک جل شانه رزق ورکړي شهید چې څنګه وفات شي د روح چې کوم د جنت ته ور داخل شي او د بیا چې کوم د رزق ملاوي شهیدان ژوند دي او د شهیدانو اعلی درجه انبیاء علیهم السلام ته حاصله ده دا وجدا چې د کم سړی ژوند دي د میراث نه تقسیمیږي چې کم سړی ژوند دي د بیبي بل چا سره واده نشي کولی د انبیاء علیهم السلام میراث نه تقسیمیږي میراث په ټول بیت المال ته وقف دي دا تقسیمیږي نه ولی انبیاء علیهم السلام په اعلی طریقې سره ژوند دي د انبیاء علیهم السلام د بیبیانو سره امت څوک نکاح نشي کولی نکاح سره د چانه کیږي ولی انبیاء علیهم السلام د حیات په اعلی طریقې سره حاصل نبی علیه السلام فرمایي من صلى عند قبري څوک چې زما د قبر سره خواته درود شریف وي نو نبی علیه السلام وی زه اورما او یو روایت کې راځي چې نبی علیه السلام فرمایي زه ول جواب ورکوم چې څوک ما باندې درود شریف زما د قبر خواته وي الته روزه مبارکه باندې لیکلی دي السلام علیک یا رسول الله الته یا رسول الله ځکه نبی علیه السلام موجود دی السلام علیک یا حبیب الله السلام علیک یا شفیع المذنبین نبی علیہ السلام مخاطب کړي او سلام په نبی علیہ السلام باندې نبی علیہ السلام فرمایي چې من صلى عند قبري څوک چې زما د قبر سره درود شریف وي سمعته زي اورما ومن صلى علي نائيا او څوک چې ما د لری نه وین او بلغته ما تر رسول کیږي فرشتي ما تر رسي نو انبیاء علیهم السلام دی په اعلی طریقې دي چې کوم دی حیات حاصل دي کو شهدا او ته حیات حاصل دي نو دا د پیغمبرانو د تابعداري د وجنه دي د حیات حاصل دي لا تحسبن الذين تاسو تګمان مکوا الذين ده کسانو بارکی قتلوا چې قتل کړي شي دي فی سبیل الله بلار د الله کی امواتن د مړو بل احیاء بلکی ژوند دي عند ربهم د دوی د رب په نسبت باندې یرزقون دوی ته رزق ورکول شي او بل آیات کی ولکن لا تشعرون تاسو د دې بارکی شعور نه لرئ دا ژوند دي خو تاسو د دې ادراک نشئ کولی
یو سړی بعضې خلک وایي یاره ما ته قبر کولاو کا او چې قبر کې زه ووینم چې دې کس ته ثواب او عذاب میلاویږي او که نه الله وایي دا ښکاري نه ځکه برزخ ویلی شي پردې ته پټوالي ته دا الله زموږ نه پټ کړي دي خو د الله په نیز باندې ژوندي فریحینا خوشحاله دي بما په هغه څه باندې آتاهم الله چې ورکړي دي دوی ته الله نعمتونه په دې باندې د شهدا چې کوم دي خوشحاله دي من فضله د خپل فضل نه الله ته په خپل فضل چې کوم نعمتونه هلته کې ورکړي دي لوی لوی درجې ول ورکړي حدیث پاک کې راځي د شهید نه الله تپوس وي تاسو غواړئ وي دی بوي چې الله پاکه تا موږ هر څه راکړي دي خو صرف یو ارزو مو دا خو ته به راله پوره نه کړي وي الله ته فرمایي چې زه به درله پوره کړم خو څه وایې تاسو وایئ وي دی وي چې الله موږ دوباره دنیا ته ولېږه چې موږ قتل شو د الله په ستا په لار کې قتل کېږو بیا ژوندي کېږو بیا قتل کېږو بیا ژوندي کېږو وي الله به ورته وفرمایي چې دا قانون نه دی دا داسې نه کو نو هر قسمه نعمتونه به الله پاک جل شانه دی له ورکړي خو دی به د ځنکدنه خوشحالي چې به دې کومه راغلي نو هغه خوشحالي به د دې نه نه